السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هر کله وي هیله لرم چې تاسو به ټول لوجل خوشاله به د دین په موضوع کې به دوستانو نن یو افسوسناک واقعیا مخې ترغلي ده پسواد غبینجبک کې یو سوزکی د غر نه را پریوته دي چې د یو خاندان نه پکې لس کسان شهیدان شوي دي. الله تعالی دې رحم وکړي. ټول خلک چکرونو لا روان دي، واړه الکان به وي او ګاډو ته به ناست وي، لا ډرایوینګ به پوخ کړی نه وي، یعنی چل به سم نه ورځي او ډېر لرې چکرو لا به روان وي. دوستانو دا واقعیا څنګه مخې ته راغله او څه دا جنګولې دي، راځئ عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شئ. خو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نه وي مهرباني وکړئ زموږ د چینل در سره سبسکرایب کړئ، خو هغه وسه غنټه نشان وهي چې هر یوانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. عزتمندو د یو خاندان ټول واړه او مشران را ټول شیو چې راځي نن چکر لازو، خو په قسمت کې به چکر وهلو نصیب نه وو. ټول ځوانان په سوزکه کې ناستو سواد غبینجبي طرف ته روان شول. سوزکه مکمل ورلوډ وا کسان پکې ډیر زیات وو. سوزکه په چړایانو باندې شوروش دی وخت کې ډرایور ګاډي لا لږ سپیډ ورکو په دغه موقع باندې ګاډي بریک فیل شو او د غر نه لاندې یو خړ یعنی یوې کندې ته ور پریوتو چې پکې لس کسان شهیدان شول او 3 کسان پکې زخمیان دي. عزتمندو دا ډیره دردونکې واقعه ده چې د یو خاندان په یو ځل باندې لس کسان لاړ شي. عزتمندو داسې ډېرې نورې واقعې هم مخې ته راځي. عزتمندو موږ ته پکار دی چې ګاډی سلو چلو، ګاډي کې کسان ډېر نه کینو، اورلوډ کوو نه، ځکه چې دې ته مخکې نورې چړیانې هم راځي، دې نه غټې چړیانې راځي. موږ اکثر پکې ګاډی بریک پیل کی او د بېاختیارۍ د وجې نه به یو حادثه راشي. الله تعالی دې ټول مسلمانان دا صفتونه نه وساتي او د شهیدانو ته دی الله تعالی جنت الفردوس کی اعلی مقام ورکړي او کور والو ته دی الله تعالی د زړه صبر ورکړي. والسلام.